باب دی په بیان د عول کې. عول چې کوم دی لغت کې ویلی شي میلان ته، جور ته او ظلم ته. دا چې کومه طریقه تقسیم مخکې را روانه ده نو دا هم حقیقت کې دغه ورثو په حصو کې ظلم دی. ظاهري ظلم دا دی چې یو انسان ته شپږمه حصه میلاویږي او ته نقل کې تا ته به د عمل لسمه حصه در کوم، نو د هغې حصه دې کمه کړه، نو ځکه ورته میلان هم ورته وایي، جور هم ورته وایي، ظلم ورته وایي. اصطلاح د میراث کې عول دا عبارت دی د زیادت د سهامو نه په مخرج باندې. مخرج د مسلې د پرون وی چې د هغې نه مسله جوړېدله، مخرج د مسلې مقرر شو، وړاندې چې بیا موږ سهام وګورو نو سهام دا زیات شي د مخرج نه، نو مخرج تنګ شي. نو چې تنګ شي نو دا مخرج به ورته غټ کړي، د هغې نه به مخکې لاړ شي، نو دې ته ویلی شي عول. د عول دا چې کوم دی مسله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دور کې د هغې سره چې کوم دی مختلف حضرات او صحابه مشوره کړې، دا مسله پیدا شوله او مخرج تنګ شو، مسله نه جوړېدله. نو حضرت عمر دی، حضرت عثمان دی، حضرت علی دی، عبدالله حضرت عباس صاحب دی، عبدالله بن مسعود صاحب دی، دا حضرات چې کوم دی مسله تنګه شوله، مخرج کار نه کوي، نو څه ورسره وکړی شي؟ نو مشوره او میټنګ اجماع په دې راله چې عول دی وکړی شي. لہذا دا ثابت دی په آثارو د صحابو، دا ثابت دی په اجماع د صحابو. نو ذکر کوي باب العول. دی فرمای العول ان یزاد علی المخرج شیء. عول دی ته وایي چې په مخرج باندې څه شی زیات شي، من اجزائه، د اجزاو د دې نه، اجزاو د مخرج نه. اذا ضاق، کله چې دا تنګ شوي، عن فرض، د یو فرض نه. د پوی د پاره داسې وایي، مثال یوه ښځه مړه شوله، د دې ښځې خاوند پاتې شو او د دې ښځې دوه خویندې پاتې شوې. نو خاوند دپاره کېږي نصف او خویندو دپاره کېږي ثلثین. نو مسله کې چې نصف او ثلثین چې کوم دی دا مسله به کېږي د شپږو نه. ثلثین او نصف راشي نو ثلث ختم خلط شو د نصف سره، مسله د شپږو نه کېږي. پرون دې خبره کوله. اوس په شپږو کې نصف درې دي، دا د خاوند. ثلثین پکې څلور دي، دا به ترې ورکو دي عیانو خویندو ته. ښه نو اوس درې او څلور جمع که نو اووه، مسلې مخرج راغی شپږو، او دې خوا چې سهام جمع شو هغه سول زیاته، هغه مخرج کار نه کوي. نه چې نه کوي نو اوس به ته دا سیوا کې دې ته عول وایي، نه ووتې واړوه په ځای د دې باندې چې دا مال ته په شپږ ځای تقسیمې، دا مال به تقسیم کړي په اووه ځای باندې، او چې په اووه دې تقسیم کو نو درې به ترېنه ورکړې خاوند ته، څلور به ترېنه ورکړې دې خویندو ته. عول داسې دې ته مونږ عول وی، ځکه چې په دې کې جور راغی، په دې کې ظلم راغلی. مخکې د شپږو کې درې اخیستل، اوس به په اووه کې درې اخلي، نو حصه کمیږي. نو فرمایي عول ان یزاد، دا مثال مې ته وی چې په دې عبارت پوه شي. علی المخرج چې زیادت راشي په مخرج شیء، لکه مخرج مې تا ته وی شپږو، زیادت پکې راغی من اجزائه، د هغې د اجزاو نه. اجزاو کې خبره وته تلله. اذا ضاق، کله چې دا تنګ شي، عن فرضین، د یو فرض نه، فرض شپږو د هغې نه تنګ شو. دا خو تعریف د عول. دی فرمایي واعلم ان مجموع المخارج سبعة. مخارج چې غونډ راوالي نو دا اووه مخارج دي. څومره چې دغه د فروضو حصې دي او د کم مخرج نه ورکوو، نو دغه د فروضو حصې د اوو مخارجو نه پوره کېږي. په دې اوو مخارجو کې دی فرمایي څلور مخارج داسې دي چې په دې کې عولونه نه کېږي، او درې مخارج داسې دي چې په دې کې به عول کېږي. په دې څلورو مخرجونو کې عول نه کېږي. په دې تتبع استقرا ده چې د دې حضراتو کمې حصې راځي هغه د خپل مخرج نه پوره کېږي. څلورو مخارجو کې عول ودی نه کېږي. تتبع استقرا دا ده چې د دغه مخارجو کم سهام دي هغوی د خپل مخرج نه پوره کېږي، نو چې پوره کېږي نو عول ته څه ضرورت دی؟ نو ځکه څلورو مخارجو کې عول نه کېږي. هغه څلور مخارج تا پرون چې کوم دی وی، نصف راغلی دی، ربع راغلی ده، ثمن راغلی دی،
ثلث راغلی دی دا څلور مخارج دي نصف دی ثلث دی ربع ده ثمن دی پرون دی پکې بیا کنه دا څلور دا دي نوع اوله چې کوم وه نصف ربع ثمن نوع اوله چې کوم وه په دې درې وانو کې عول نه نوع اوله مکمل تی نه وباسه په دې کې عول نه او نوع ثاني کې چې کوم دی یو ثلث په دې کې عول نشته نوع ثاني کې چې کوم دی ثلث په دې کې عول نشته نوع ثاني کې سدس دی صرف سدس کې به عولي نوع اوله کې د سره عول نشته او په نوع ثاني په دې سدس کې عول شته بیا چې کوم د دریم شق جوړېده د خلطوالي نو خلطوالي چې نوع ثاني خلط کېده د نوع اولي سره نو که د نصف سره خلط کې سدس جوړېږي د ربع سره خلط کې 12 جوړېږي مخرج د ثمن سره خلط کې مخرج به 24 جوړېږي په دې دریو کې چې کوم دی عول شته سدس کې 12 24 لہذا مجموعه پرون د مخارج وی چې دغه کم چې ذل فرایض دي دغه و مخارج دي په دې و مخارجو کې سلورو کې عول ناراضي نصف کې عول ناراضي ربع کې عول ناراضي ثمن کې عول ناراضي دا نوع اول و ثلث د نوع ثاني نه په دې کې عول ناراضي دې سلورو کې عول ولې ناراضي د تنویع دلیل تتبع استقراء ده د کوم ورثو چې د دین حصے راځي هغه د مخرج نه حصے مقرر کیږي او پوره کیږي نو اول ته ضرورت نشته نو په دې کې تتبع استقراء دلیل دی او دا درې مخارج چې سدس دی 12 24 په دې کې به عول کیږي نو دې فرمای اعلم ان مجموع المخارج مجموعه د مخارجو چې د کم نه موږ ذل فرایض رو باسو نو سبعه و مخارج دي 4 منها سلور مخارج داسې دي چې لا تعول په دې کې به عول نه راځي هغه سلور وهي الاسنان یو د نصف اسنان ته تعبیر کو په نصف سره والثلاثه ثلاثه د ثلث او ثلثین ته نه راتو والاربعه ربع ده والثمانيه او ثمانيه دي دې سلور مخارجو کې عول نه راځي وثلاثه منها او درې مخارج داسې دي قد تعول کله به عول کیږي کله به عول نه کیږي کله به پکې عول کیږي نو ځکه قد تعول په دې کې شپږ دي 12 دي او 30 دي د قدرې مخارج دي اما سته هر چې سته دي فانها تعول الى 10 د دې عول راتلی شي د دې شپږو نه تر لسو پورې وترن وشفعا دا طاقم عول کې دی شي او جفتم عول کې دی شي د وو نواله د شپږو نواله وو تم عول کېږي نو طاق شو اتو تم عول کېږي نو جفت شو نهو تم عول کېږي بیا طاق شو لسو تم عول کېږي نو بیا جفت شو صورت د مسلې وایو عول کې یو مثال می تاسو ذکر کوو یو ښځه مړه شوله خاونې پاتې شو دوی عیانی پاتې شول نو خاوند د پاره کېږي نصف دوه عیانی او خویندو د پاره کېږي ثلثین نو مسله دی ثلثین خلط شو د نوع اول د نصف سره او پرون دی وی چې نوع ثانی خلط شي د نوع اول د نصف سره که یو خلط کېږي او که دوه خلط کېږي ګوند مسله بچا نه د شپږونه دلته ثلث خلط شو ثلثین خلط شو د نصف سره مسله د شپږونه شو نو نصف په شپږو کې درې دا د خاون او ثلثین پکې سلور دا د عیانی خویندو اوس سلور او درې جمع کنو و مخرج دی شپږ سهام را لو مخرج تنگ شو عولی وکړو مسله د شپږو نه و تلاړه نو معنا دا ده چې اوس به دا مال په شپږو نه تقسیمې دا به وزې ډېرې دي جوړ کړي چې عول کوي اتو ته هم دغه مثال کې وایه یوه ښځه مړه شوله خاونې پاتې شو عیانیتیانې پاتې شول او امه مور پاتې شوله ښځه مړه شوله یوې چې کوم دی خاوند دی دوی عیاني خویندې دي او یوې مور ده بچی نشته نو خاوند ته نصب کېږي عیاني ته هغه ثلثین کېږي مور ده دې عیاني خویندو مور سدس ته ورسوله نو سدس د مور دی نو دلته سدس او ثلثین خلط شول د نصف سره او قانون دی وی چې سدس او ثلثین خلط شي د نصف سره مسله کېږي د شپږو نه په شپږو کې نصف درې دا د خاوند
ثلثین څلور عیانی خویندو او سدس پکې یو دا د مور. اوس یې جمع که څلور او یو د مور پنځه او درې چې کوم دی د خاوند اته. مخرج د مسلې د شروع کړی د شپږو نه و، سهام لاړ اتو ته، لہذا د شپږو نه به مسله عول وکړي، لاړ به شي اتو ته. عول کوي لسو ته. همدغې سره یو بل سیوا که اخیافي. ښځه مړه شوله، یوې خاوند پاتې شو، دوی عیاني خویندې پاتې شولې، یوې مور پاتې شوله، یوې اخیافي پاتې شو. اخیافي کې بیا څه فرق نه کرور دی او که خور د خو سدس وله کېږي، نو چار یو دی. نو په دې مسله مذکوره کې اوس وګورو د ښځې بچي نشته، خاوند دپاره کېږي نصف، عیاني خویندو دپاره کېږي ثلثین، مور دپاره کېږي سدس، اخیافي دی دا هم ذیل فرض دی هغه دپاره هم کېږي سدسو. نو سدسین او ثلثین دا خلط شول د نصف سره، مسله به کېږي د شپږو نه. مال به شپږ ځای کې، نصف په شپږو کې درې دا د خاوند، ثلثین پکې څلور دا د عیاني خویندو، سدس پکې یو د مور، بل سدس پکې یو دا د اخیافي خور ورته وایي کرور ورته وایي. اوس یې جمع که څلور واغستل خویندو، یو واغستو اخیافي، بل واغسته مور شپږ، درې واغسته خاوند شپږ او درې نهه. مخرج د شروع کړی و د شپږو نه، مخرج تنګ شو، مسلې عول وکړو د شپږو نه نهو ته لاړه. یعنې دا بل طاق مثال شو. لسو ته عول کوي، مثال ویش همدقه مثال کې ووایه، خو داسې ووایه چې د اخیافي دا اخیافیین کا، دا اخیافي یو مه وایه، اخیافیین کا. نو صورت د مسلې ښځه مړه شوله، خاوند یې پاتې شو، عیانیتین پاتې شول، امه پاتې شوله او دوه اخیافي پاتې شول. نو مسله دا ده چې نصف کېږي په دې صورت کې د خاوند دپاره، ثلثین کېږي عیانیتیانو دپاره، سدس کېږي مور دپاره او ثلث کېږي اخیافیینو دپاره. نو دلته ثلثو، ثلثین، سدسو دا نوع ثانی درې ونه خلط شول د نصف سره چې نوع اول ده. مسله به د چا نه د شپږو نه. نصف په شپږو کې درې دا د خاوند، ثلثین پکې څلور عیانیتینو، ثلث په شپږو کې دوه اخیافیتینو، سدس پکې یو دا د مور. اوس یې جمع که څلور او دوه شپږو، یو پکې چې کوم دی د مور نه و او درې پکې د خاوند، نو لس. مسله شروع شوې وه د شپږو نه، مخرج تنګ شو، عول یې وکړو، لسو ته لاړه. نو دی فرمایي واما سته، هر چې مخرج د ستو دی فانها تعولو، دا عول کوي الی عشره، لسو پورې عول کوي، وترن وشفعن، طاقهم وو ته نهو ته، جفت اتو ته او لسو ته. دا یو مخرج چې عول یې کوو. دویم و اثنا عشره، هر چې اثنا عشره دی نو فهي تعول، دا عول کوي الى 17، دا به عول کوي تر 18 پورې. خو 18 پورې چې دی عول کوي نو دا به صرف وترن طاق، لا شفعا جفت نه، نو 12 دي. نو ویلی شي 14 ته عول کوي، 15 ته عول کوي، 18 ته عول کوي. د 12 والا مخرج دکې عولونه راځي درې، خو جفت نه راځي، صرف طاق به راځي. 14 ته عول کوي، 15 ته عول کوي، 18 ته عول کوي. مثال د دې چې د 12 نه مسله یو مخرج تنګ شي او عول وکړي چې کوم دی 14 ته لاړ شي، یو خاوند وفات شو، ښځه پاتې شوله او دوی خویندې پاتې شولې، یوې مور پاتې شوله. خاوند وفات شو، ښځه پاتې شوله، دوی خویندې پاتې شوې، یوې مور پاتې شوله د دې خاوند. لہذا چې خاوند مړ دی بچی نشته، نو د دې ښځې دپاره به څه کېږي؟ ربع کېږي. خاوند یې مړ شو بچی نشته، نو ښځې دپاره ربع کېږي. او د دې خاوند دوه خویندې دي عیاني، بار بار دی وی چې دوه خویندې عیاني شي نو څه وله کېږي؟ ثلثین. او د دې خاوند چې مړ شوی دی نو مور یې شتې، هلته عیاني خویندې دي، نو مور سدس ته لاړه، نو د مور دپاره څه شول؟ سدس. لہذا مسله کې راغی ربع، مسله کې راغی ثلثین، مسله کې راغی سدس.
نو ثلثین او سدسو دا خلط شول د ربع سره. ثلثین او سدسو خلط شول د نوع اول د ربع سره، او نوع ثانی چې خلط شي د ربع سره نو مسله د چا نه وي؟ د باره نه وي. نو مسله د باره نه شروع شو. خجی مال په باره تقسیم کو. اوس د ښځې له ورکو پکې ربع، په 12 کې ربع کېږي 3. ربع یو 3 بیا 3 نو 6 بیا 3 نو 9 بیا 3 نو 12. ربع پکې کېږي 3. دا د ښځې شول. ثلثین په 12 کې کېږي 8. دا د عیاني خویندو شول. سدس پکې کېږي 2. 6 او 6 12. سدس پکې کېږي 2. اوس یې جمع کړه. ښځې ترې اخیستې دي 3، مور ترې اخیستې دي 2، 3 او 2 5، او عیاني خویندو اخیستې 8، 8 او 5 14. مسله شروع وه د 12 نه، مخرج تنگ شو، عول یې وکړو 14 ته لاړه. صورت د مسلې مې درته وې، سړی مړ شي، ښځې پاتې شي، 2 عیاني خویندې پاتې شي، او یو سره مور پاتې شي. او چې عول کوي بل طاق ته 15 ته عول کوي، همدغه صورت وایا، دې سره یو اخیاپي سیوا که. همدا صورت وایا، یو اخیاپي ورسره سیوا که. یو سړی مړ شو، ښځې پاتې شوله، 2 عیاني خویندې پاتې شوې، یوې مور پاتې شوه، او یو سره اخیاپي. نو چې سړی مړ شو، بچی نشته، ښځې دپاره کېږي مال کې ربع. 2 عیاني دي، څوله کېږي؟ ثلثین. یوه مور ده، عیاني خویندو سدس ته ورسوله، سدسو. اخیاپي دی، الګ ته که جینې ده، اخیاپي دپاره هم کېږي سدس. لہذا مسله کې رال ثلثین او 2 سدسه. ثلثین او سدسین دا خلط شول د ربع سره. نوع ثانی که یو وي او که 2 او که 3 ونه خلط کېږي، د نوع اول د ربع سره مسله د باره نه کېږي، مسله 12 نه شوله. ربع په 12 کې 3 دای د ښځې شول. ثلثین 8 دا د عیاني خویندو شول. 8 او 3 11. مور دپاره کېږي سدس، په 12 کې سدس دی 2. 2 او 11 14. اخیاپي دی، دا غم کېږي سدس، او سدس په 12 کې 2، دا د بل اخیاپي، جمع که د 13 سره نو 15. یعنې عول یې وکړو 15 ته مسله لاړه. همدارنګې چې په دې کې مخرج تنګ شي او عول کوي چې کم دی، او 17 ته ځي، همدغه مسله ویلی شي، 17 ته عول وکړي. په دې کې صرف د اخیافیتین کا اخیافیتین کا همدغه مخکینی مثال وایه. سړی مړ شو، ښځې پاتې شوه، 2 عیاني پاتې شول، یوې مور پاتې شوله، او 2 اخیافي پاتې شول. لہذا خاوند دپاره کېږي ربع، عیاني خویندو دپاره کېږي ثلثین، مور دپاره کېږي سدس، اخیافیتینو دپاره کېږي ثلث. که هلکان دې هم ثلثي کېږي او که جینکې دې هم ثلثي کېږي، خو چې د 2 نه زیات شو ثلثي کېږي، نو فهم شرکا پې ثلث راغلی دی. نو دلته ثلثین، ثلث، سدس دا خلط شو د نوع اول د ربع سره. مسله د 12 نه شوله. ربع په 12 کې 3 دا د خاوند، ثلثین پکې 8 او ثلث پکې 4، دا د چې کوم دی د 2 اخیاپیو، نو 8 او 4 12، او 3 پکې د ښځې شول 15، او سدس په 12 کې 2 دا د مور شول 19. لہذا مسله شروع شوی وه، د 12 نه مخرج یو 12، مخرج تنګ شو، عول یې وکړو، مسله 17 ته لاړه. نو دې ته وایي چې کنه هر چې مخرج د 12 دی، فهي تعول، دا عول کوي الی 17 ولسو پورې، خو دا عول کوي وترن، دا به تاخ وتر کوي. لا شفعا، شفع چې کوم دی نه، نو 14 ته 16 ته دې کې عول نشته. اوس 14 او 16 ته عول نشته، او 13 او 15 او 17 ته شته. ولی تتبع استقرا ده. دوی چې څونه تفتیش تلاش کړی دی، نو په دې مخرج کې داسې سهام نه برابرېږي چې هغه د عول جفت ته وکړي. نو دلیل په تتبع استقرا ده. 3 مخرج چې هغه د عول والو
واما 24 هر چې 24 دي فانها تعول الى 27 دا 27 پورې عول کوي عولا واحده صرف دقه یو عول دی صرف په دې کې یو عول دی چې دا 26 دی بس دا چې کم دی دا جمهور قول دی عبد الله ابن مسعود صاحب دا د 26 والا 27 والا عول نه مني نو ځکه دی فرمایي چې دا به عول کوي کما فی المسألة المنبریه دې ته مسئله منبریه وي ځکه د دې چې کنده په منبر باندې مسئلې تپوس کړی شوی دی وهي امرأة وبنتان دا یوه ښځه ده او دوی بنتي دي و ابوان او مور او پلاری دي دا چې کوم دی ښځه ده او د هغه چې کوم دی دوه بنتي دي او یو مور او پلار نو چې ښځه پاتې شي نو څوک مړ شو خاوند مړ دی خاوند مړ دی بنتې شتې ښځې دپاره کېږي سومن او د بنتو دپاره کېږي ثلثین او مور دپاره کېږي سدس پلار دپاره کېږي سدس ولابویه لکل واحد منهما سدس ان کان له ولد دلته لوریان شته نو سدس ولا کېږي نو بنا په دې باندې دلته ثلثین او سدسین داخل شول د سومن سره ثلثین د بنتو او سدسین د مور او د پلار د نوع ثانی ثلثین او سدسین خلط شول د نوع اولی د سومن سره او چې نوع ثانی د سومن سره خلط شي مسله د 24 نه کېږي نه دا د 24 نه شوله 24 کې چې کم دی اوس شروع شو په دې کې سومن په 24 کې 3 دي یو اته 2 اٹے 16 3 اٹے 24 سومن په 24 کې 3 دا د ښځې شول او ثلثین په 24 کې 16 14 دا پکې د سلبیتین شول نو 16 جمع 3 19 یو سدس پکې په 24 کې سدس 4 کېږي یو سدس پکې دا د پلار نو 4 جمع 19 23 او بل سدس پکې 4 دا د مور اوس 4 جمع 23 27 مسله شروع د 24 نه مخرج تنگ شو عول یې وکړو لاړه چې کم دی 27 ته نو عولا واحدا كما في المسألة المنبرية وهي امرأة وبنتان وأبوان ولا يزاد على هذا فدي باندې نور زیادت نشي کېدی بس دغه دغه مخرج البته عند ابن مسعود عبد الله ابن مسعود صاحب چې کوم دی عول پکې بل مني رضي الله تعالى عنه فإن عنده دغه په نسبت 24 کې یو عول شته تعول 31 هغه د 24 یو عول 31 ته مني خو نور جمهور سره نه مني بنیادی مسله دادا چې تا ابل پرون سبق کې وې چې کم سړی محروم وي د میراث نه آیا دا محروم بل محروم کولی شي حجب پیدا کولی شي نو عبد الله صاحب او جمهور وی نه اختلاف دقه دی کم سړی چې محروم وي د میراث نه دا حجب پیدا کولی شي نو عبد الله صاحب او بل وارث محجوب کوي او جمهور وی نه دقه اختلاف بنا په دې اختلاف باندې یو سړی مړ شو معنی یو زوی ولګېد او پلار یې مړ کو زوی ولګېد پلار یې مړ کو نو چې دې زوی پلار مړ کو یوه مور پاتې شوله او دوی عیانی پاتې شي او دوی چې کوم دی اخیاپي پاتې شول او یوه د دې الګ چې مړ دی د هغه مور پاتې شوله یو چې مړ دی د هغه نو مور یې پاتې شوله گویا د دې قاتل نیا پاتې شوله اوس دلته د دې ښځې دپاره څه کېږي بنیادي ټکی دا دی چې دې الګ خو پلار مړ کو او بچو کې دغه یو زوی هغه قاتل وګرځېدو هغه محروم شو نو د مور دپاره څه کېږي نو تا ته مسله وې چې عبدالله بن مسعود صاحب وایي کم چې محروم دی هغه بلکې حجب پیدا کوي اگر چې دا بچی قاتل دی دا محروم د وراثت نه دی خو حجب پیدا کو مور یې سمن ته ورسوله پوه شوې په خبره نه مور یې سمن ته ورسوله نو د عبدالله صاحب په خیال باندې دا مسله به د 24 نه شروع کیږي او مخرج به تنګیږي 31 ته به ځي لہذا هر کله چې بچی قاتل شو د محروم شو خو مور یې سمن ته ورسوله نو دلته به
د دې مړي چې پلار یې مړ دی او مور د دې هلک پاتې شوی د خو د پلار ښځه وه هغې دپاره به کېږي سمن د عبدالله صاحب په خیال باندې او دوی خویندې پاتې شوي دي ساکه هغې دپاره به کېږي ثلثین دوی چې کوم دی اخیاپیتین پاتې شوي هغې دپاره به کېږي ثلث او مور یې پاتې شوې ده هغې دپاره به کېږي سدس او بچی چې کوم دی قاتل هغه محروم دی بنا په دې باندې ثلثین ثلث سدس دا خلط شول د سومن سره نو مسله د 24 نه عبدالله مسعود شروع کوي نو په 24 کې ثلث چې کوم دی دا نور تر مخکې که عیاني او اخیاپي د عیاني خویندو لپاره ثلثین کېدل ثلثین په 24 کې 14 او دو اخیاپي دي هغوی له کېږي ثلث ثلث په 24 کې 8 دي 8 او 14 څلېرویشت نو 24 خو دې پوره کړه اوس اخوا چې کوم دی د مور یې پاتې شوې ده سدس کېږي مور دپاره په 24 کې سدس 4 دي نو 4 جمع 24 28 او سره چې کوم دی د دې قاتل ښځه مور ده او د هغه مقتول د هغې ښځه ده هغې دپاره کېږي سمن 24 کې سمن دي 3 نو 3 جمع 28 31 مسئلې بنا په دې وه چې عبدالله صاحب محروم حاجب وی نو دا قاتل بچی محروم خو مور حاجبه کړه لاړه سمن ته جمهور چې کوم دی محروم دا کې حجب نه وي جمهور چې کوم دی محروم دا کې حجب نه وي نو چې نه وي دا قاتل چې ولګېد پلار یې مړ کړو د قاتل دپاره خو حصه نشته نو چې قاتل دپاره حصه نشته داسې ووایي چې د سره د سړي بچی شتې نه خل کې راله خبره د سړي بچی نشته نو چې بچی نشته دی نو ښځه پاتې شوې ده مور یې پاتې شوې ده او دوی عیاني پاتې شوي دي او دوی اخیاپي پاتې شوي دي نو عیانیو دپاره کېږي ثلثین اخیاپیو دپاره کېږي ثلث د مور دپاره کېږي سدس ثلثین ثلث سدس دا خلط شو چې کوم دی د ربع سره ځکه چې سړی مړ شوی بچي نشته نو ښځې له څه کېږي ربع کېږي یعنې عبدالله له سمن ورکو د بچي په وجه باندې دا مور سمن ته تله جمهوري سمن ته نه وایي هغې ربع سره وایي دا بچی داسې فرض کړه چې د سره شتې نه نو سدس ثلثین ثلث دا خلط شول د ربع سره او چې دا نوع ثاني خلط چې د ربع سره مسله کېږي د 12 نه نو مسله د 12 نه شروع شوله چې 12 نه مسله شروع شوله لہذا ثلثین په 12 کې 8 دي دا د عیاني وشول ثلث پکې 4 دي دا د اخیاپي وشول 12 سدس پکې 2 دي دا د مور شول 14 او ربع پکې 3 دي دی د ښځې 14 او 3 17 نو دا د مخکینی صورت چې د 12 نه مسله وه عاول یې وکړو 17 ته لاړه نو جمهور دا مسله د 17 نه وایي او امام عبدالله مسعود صاحب هغه د 31 نه وایي بنیادي څیز هلته و چې دا بچی قاتل دی محروم و آیا دا محروم بل محجوب کوی شي نو عبدالله صاحب وی او مور یې سمن ته رسوله نو نوع ثاني د سمن سره خلط کوله 24 نه کوله مسله مخرج تنګېده 31 ته او جمهور محروم حاجب نه وي نو داسې ووایه چې دا قاتل بچی د سره شتې نه نو چې بچی نشته دی چې کوم د پلار یې مړ شو سړی مړ شو ښځه پاتې شوې ده نو ښځې دپاره ربع ده لہذا هغې د 12 نه وي او چې د 12 نه وي مخرج تنګېږي 17 ته ځي نو فإن عنده تعول إلى 31 او جمهوري سو پورې وایي 17 پورې صلی الله علیه وسلم